الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. انتہائی محترم اوریدن کو کتن کو بند کړه پکې بند کې خیر بند نه دواړه طرف ته بند کې خیر اصل کې یا لوډ سپیکر پکې دی بند دواړه بند خیر ده خیر دلته دی ولا بس ٹھیک مې لګاو بس پرې ده هغه بند کړه شاته بند ستاسو ذهن کې دا چې رسول رزونه د موضوع په میډیا باندې چلیږي. نن الحمدلله مونږ یو بل سره مخامخ کېناستو. سبا ته چون کې د اختر رزم ده نن 9 ذوالحجه ده. اول نمبر زه به درخواست وکړم دلته زمونږ کیمرامینان چې کوم ناست دو کسان نو پغې کې یو د ټایم د پاره دی او یو ملګری پغې کې ده کیمرې ریکارډینګ نه پاره ده. دویم دغه ملګرو ته هم زه وایم چې کم ملګری په دې دوران کې په موبایل باندې ریکارډینګ کوي او هغه قبل از وخت شیر کوي هغه ملګری به وستل کېږي بس د هغې سره کیمره لګېدل د دویم موبایل به نه راخلی مینس کې په دغه سیز باندې بیا جګړې جوړېږي مینس کې. دویم نمبر لس منټه هر ټرن دی چې هغه پوره کېږي غږ تاسو کوئ هغه تاسو بیا پوره کوئ ته پرېښوده اوس خبر نو خبره خو ماله شروع کړې نه ده که جګړې له راغلی خو جدا خبره ده کنې خبره واوره. دویم نمبر نو چې ټرن پوره خپل ټرن کې شی وایي خو ما ټرن کې خبرې وکړه دا خو صفا جګړې سره راغلي دي یار نو اوله خبره دا ده ته چپ شه نو دا سره پاره دی ته چپ شه زه کومه که نو لږ صبر وکړه تاسو مخکې مجلسونه شوي دي دا داسې نه ده چې هغوی خبره وکړه او ختمه شوه. تاسو چې کله مایک میلاو شو تاسو څه ویل غواړئ هغه ووایئ موږ یې څومره ښې طریقې سره په ښه ماحول کې وشکېل دی واورئ هغوی تاسو ته مایک درکړي ځان سره ما خو له 10 سیکنډ نه خبرې نه دي کړې ته خبر تر لکه جګړې له راغلی مناظرې له نه راغلی بس لږ چوپ شه. اوله خبره دا ده چون کې الحمدلله د ملګرو تاسو سره تعارف دی دا ټول ملګري زاړه ناست یو ملګری پکې نوی نشته چې تاسو ته د هغې تعارف وکړم. دویم نمبر زما ولنی درخواست دا دی تر اوسه پورې دا د مناظرو میدان څه وخت کې ډېر ګنده شوی و په خلکو باندې به دا نوم هم بد لګېدو. بیا الحمدلله مناظرو میدان ډېر سنجیدګۍ ته لاړو ډېر په ښه طریقې سره شروع کړي د یو بل احترام د یو بل د مشرانو ادب یو بل ته په ښه انداز سره خطاب شور شغرب دا څیزونه پول ختم شوي. زه امید ساتم د بلال مولوي صاحب د هغه ملګرو نه چې هغه فضا دوباره خرابه نه شي نه مونږ خرابه کړو نه تاسو خرابولو کوشش وکړئ چې خلکو ته یو غلط میسیج د هغې لانل شي. زما درخواست دی چې مونږ هم مجبوره نه کوي تاسو مونږ مجبوره نه کړو په پوره امن ماحول کې وکړو. دویم نمبر موضوع به انشاءالله خبرې په موضوع باندې کوو د موضوع نه به بهر نه وځو. مونږ که د موضوع نه بهر وځو په تاسو لازم نه دی جواب راکړي تاسو که په خپلو موضوع کې خبرې کوئ په مونږ لازم دی جواب به درکو د موضوع نه بهر وځئ په مونږ لازم نه دی جواب درکو بېشکه 10 منټه خپل ټرن ډکوئ د هغې جواب به په مونږ نه لازم. دریم نمبر زه میزبان ته هم درخواست کوم چې دواړه فریق په دې پابند کې چې یو بل په ټرن کې خبرې ونه کړي شور شغرب ته یو فریق هم پې که د کم فریق د مناظر نه علاوه کس خبرې کوي بلا تکلف زما ملګری فیضل حسین مولوي صاحب در بهر یې وباسه د هغه ملګري که کم یو ته میزبانې کم یو خبرې وکړلې تا ته اجازت ته ویې باسه میزبانانو ته ووایه کنټرولرانو ته چې 2 منټو ته پرېنږدي که زمونږ کسانې که له هغوی که کیمرامینانو کې دا تاسو تر له اول نه زما درخواست دی. دریم نمبر زمونږ چون کې دلته نن بحث په څه باندې دی په حیات النبي صلی الله علیه وسلم په عنوان باندې زه به اول نمبر دا خبره واضح کړم په خپل ټرن کې چې مدعي څوک دی مدعا علیه څوک دی. د مدعي 4 تعریفات اول نمبر رشیدیه تعریف المدعي من نسب نفسه لاثبات دیو باسه حجت مولوي صاحب لاس دیونی سره بارو باسه المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه مدعي هغه څوک دی چې د خپل ځان د حکم شرعي د ثابتولو
هغه په خپل سر باندې واخلي ډېر ځان پابند جوړ کړي حیات النبی صلی الله علیه وسلم په جسد عنصری کم جسد مبارک چې د رسول الله سلام په مدینه منوره روزه مبارک کې دفن دی تاسو بار بار ویلي د اتفاقی ده قاری طیب صاحب رحم الله شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله هغوی په دې یو ځل دسخطونه شوي دي تر دې چې مفتی مجتبی امیر صاحب زموږ سره دسخطونه شوي دي زموږ والا موضوع اتفاقی ده ستاسو والا موضوع چې جسدی مثالی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو روح د جسد عنصری نه ووتلو جسدی مثالی مشکی کافوری برزخی جنتی جسم الله ورکو په اق سره په اعلی لین کې ژوندې ده موضوع زموږ استاد خدا ده په دقیقه کې مولوی صاحب ته مدعی زه مدعی علیه اما عقیده دې مخې ته راوړئ زه په هغې تنقیحاتو کې مخکې موضوع وچلو یو دویم نمبر المدعی ما یثبت امرا زائدا د رسول الله سم جسد عنصری چې دا نبی او پیغمبر او تیم منی زم منم نن کې طاقت نبوت نه ته انکار نه کې په دې زما واست اتفاق دی جسدی مثالی بل جسد نبی علیہ السلام له ثابتول پاګه سره حیات منل د امر زائدم تمدعی زمدعی علیهم دریم نمبر المدعی من اذا ترک ترکا تا خپل ما سره منلی چې جسد عنصری کې اتفاق دی جسدی مثالی کې ته دا جګړه پریک دی دا او پریک دی التباغی سره حیات او جسد عنصری نه انکار دا موضوع ته پریک دی جګړه پاغه سره ختمیږي سلورم نمبر المدعی من یخالف الظاهره خلاف الاصل دا د پنځپیرانو دا چې جسد عنصری د رسول الله سم جسد اطهر مبارک چرن ټول دنیا مدینه منوره ته روانه ده ته د هغې د نبی کېدو د حیات نه انکار کې بل طرف ته یو بل کستی نبی جوړ کو چې جسدی مثالی دی او ته په هغې سره د حیات قایلی نو د دلتیم ته خلاف ظاهر خلاف الاصل دا وکې څلور واړه تعریفات د مدعي په تا باندې پټ کېږي لہذا زستانه مطالبه کوم چې مونږ خپل عقیده ولیکې او ما ته راکړي اصول مطابق دویم نمبر اول نمبر مونږ خپل عقیده به زم واضح کوم چې څه قسمه ابهام پاتې نشي تب هم خپل عقیده واضح کی دا ما سره ورسته ګورو زب هغه عقیده تا ته کېدم دا خطبات حکیم الاسلام در راوړه قاری طیب صاحب رحم الله دارالعلوم دیوبند محتمم راغې د کلاو کا مهنامه کلاو کا شیخ غلام الله خان صاحب قاضی نور محمد صاحب تاسو د اشاعت مشرانو هغوی په دسخطونه وکړله نن اق دعوه در عقیده درته په دې امید باندې کېدم چې ته اق عقیده زما سره خپله کې خوالنل شي در دارالعلوم دیوبند مهنامه کې هم چاپ ده د هغه ځګې نه هم دی راغلی ده دا زما سره خطبات حکیم الاسلام د دې صفحه نمبر 187 جلد نمبر 7 دی وی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ قبر شریک میں بتعلق روح حیات حاصل لے د وفات نه رسته د نبی اسم دنیوي وفات په وفات کې هیڅ اختلاف نشته لري مونږ سره وفات ولایتونه من پیش کې ټیم من ډکه جسد اطهر مبارک د نبی علیہ السلام کوم چې په قبر شریف کې هغه ته په تعلق د روح سره حیات حاصل لے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور دغه حیات د وجه نسوک چې روز اقدس ته حاضرېږي نبی علیہ السلام د سلام اوري د لری نه فرشته رسي قاری طیب صاحب دسخط کړي 22 جون 62 عیسوی مولانا قاضی نور محمد صاحب تاسو طرف نه کړي شیخ غلام الله خان صاحب کړي مولانا محمد علي جلندری صاحب کړي زموږ د ماهنامه تعلیم القرآن د مولوی صاحب دې کوم دقه صفحه 25 1962 اگست هغه کوم دقه عقیده راغستره پریقینو باغی باندې دسخطونه کړي دي مولوی صاحب د دې عقیده حکم سره د دې عقیده منکر د اهل سنت والجماعت د خارج گمراه او اعتقادي بدعتي دي اول نمبر ام دقه ماهنامه راکدا قاری طیب صاحب رحم الله دی دا تاسو ګورئ مولانا قاضی مولانا غلام خان صاحب ان بارے میں حسب چون کہ اس موقع پر مولانا سید عنایت الله شاه بخاری بوجه علالت ته چپ شخواغه به وای کنه چې ټیم پوره دی نو ته سره چغې وې دا ټیم مې حساب ټیم شتره ته سره چغې وې چون کہ اسم یار دیو خاموش کوي کی خبرې کې به وباسا چون کہ اس موقع پر مولانا سید عنایت الله شاه بخاری بوجه علالت راولپنڈی تشریف نہ لا سکے اس لیے کر کے غرض پر مسودہ پیش کرنے پر مولانا قاضی نور محمد صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب نے ان کے بارے میں حسب ذیل تحریر دستخط کر کے بند کو عنایت فرمائی جس کا متن بلفظی حسب ذیل ہے دی کے اور سره ولیکل چې زموږ سره عنایت الله شاه ګجراتی نه مري مونږ به خپل جلسو ته نه راغوړو مونږ په دې مسله باندې هغه کې چرته وګور چې خبره کوي مونږ به خاموش کوو مونږ به مکمل براءت کوو ولې کړه دین انکار وکړي اور سره گمراه کیږي دا تسکین صدور کې دارالعلوم دیوبند فتوا 150 باندې نقل کړی دا هغه وایي سوک چې ردی عقیدی منکر دے وہ بدعتی ہے خراب عقیدی والا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم ہے دا دارالعلوم دیوبند فتوا د مولوی صاحب دا مفتی سید مهدی حسن دا هغه وخت مفتی دی دا دوه کتابونه متفقون علیه ما ته باغی باندې پېښله د دینه پس مولوی صاحب درم ما ته او عقیده پېښله دا وز تاسو له درم کما دا ور ورکا کہ دا عقیده زما صحیح وي دې ته دسخط وکا
که دا عقیده زما غلطه صحیح عقیده کومه هغه ته ولیکه ماله راکړه صحیح عقیده کومه یوه ده ماله راکړه د دې نه پس به ځو خپله دعوه به ته لیکې زه به درته په هغې جوابي دعوه در کوم انشاءالله مخکې به تنقیاتو ته ځو بیا د دې نه پس مولوي صاحب اول نمبر اصولي طور باندې خپله عقیده ما تا ته درغله اصولي طور باندې خپله عقیده ما ته راکړه وروسته به یاره مدعي تعین ما ته څلور تعریفات وکړه درته مې پېټلله د دې باوجود کې زما په عقیدې کې ستاسې اشکالات دي هغه به ورسره چلو دې سره به انشاءالله ورځ خپل دلایل چلو چې نن زمونږ او ستاسو خبره صفا شي زم په دې امید ستا او زما او ستا مخامختیا شوې ده چې نن به په یو سنجیده موضوع باندې بحث کوو که د هغه سنجیده موضوع نه ته وځې بهر ځې بېشکه وایه لس ګنټې ډکې 3 ګنټې ډکې تا ته به هغې جواب نه میلاوي ځکه موضوع حیات النبي صلی الله علیه وسلم ده د چا په تعین سره د مولانا وحیدالله ولز په تعین سره چې ته نن دې ځای دې مقرر کړی راغلی ټیم دې هغه په تعین سره مقرر کړی دلته راغلی د هغه په تعین سره حیات النبي وسلم موضوع مقرر شوې ده د کوم پوسټ د وجې نه چې خبره راغلې ده انشاءالله که انکار دې کوو بیا وروسته پیش کړو بیا ټیم پوره دی چې زه امید ساتم چې په حیات النبي وسلم باندې خپله عقیده ولیکي ما ته راکړي انشاءالله مخکې به خبره چلوي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ندیم دا خبره وکړه چې مخکې چې دی نو د مناظرو میدان ډیر ګنده او اوس صحیح شوی دی دی بیا ګندېدو طرف ته نه بوځي صاحب د مناظرو میدان ګنده تا ګنده کړی تا به پردي مشران یادول د هغې په جواب کې ما ستا مشر یاد کړی دی هغه تانې موږ له مه راکوه د مناظرو میدان تا ګنده کړی دی هغه بل چا به نه مه تباه بیا وی د مناظرې د موضوع نه به بهر نه ځو ته موضوع زما سره وټاکه د موضوع نه زه ستا سره بهر نه ځم خو دا زه ستا نه منم چې ته ځان هلته پوسټ ورکړې چې ما موضوع ده کړې ده ما درته 2 کاله چغې ووالې زما په پوسټونو نه راځې او وحیدالله وحدان چې یو پوسټ ورکړو هغه ما پسې تړي چې هغه تا باره کې پوسټ ورکړی دی صاحب زما په موضوع زما سره راشه زه بیا ستا خپلې موضوع نه وځم بیا وایي چې موضوع زموږ حیات النبي ده په حیات النبي باندې تا څو مناظرې وکړې په حیات النبي ته مجتبی مفتی صاحب سره تا چې دی په هغې باندې تا اتفاق کړی دی په هغې اتفاق ته راضي نه که په هغې ته راضي نه یې په هغې سره اوس سره په هغې اجرا کوم چې په هغې باندې تا د خپلو مشرانو په کوبر دستخط کړی دی اوس سره په هغې اجرا کوم وروسته به دلایلو ته بیا ځو دویم دا به لیکل نه کوي د وحیدالله وحدان صاحب سره چې ستا مناظره وه په هغې کې تا وایي چې د مجتبی مفتی صاحب سره زما لیکل شوي ته به لیکل د مرکز نه راوړې چې زه په دې نوې مناظره کوم ته چې د وحیدالله وحدان په مناظره باندې ستا چې دی شرح صدور بالکل زړه دي په هغې باندې تسلي ونه کړه شرح صدر یې پرې ونه شو نو صاحب ما له به لیکل لا کوي چې هغه مناظره ما بېللې ده نوې تیاري مې کړې بیا راځم ته په یو موضوع باندې به خپل کوپر خپل شرک پټې زه تاسو ته وایم چې په دې تاسو د امت تکفیر په مسله د سماع الاموات کې کوئ تاسو بیبي عائشه تنها ته کافر وایي عمر رضی الله عنه ته کافر وایي زه نن کتابونه ښیم که دا الزامي اوس ټاکو یو منټ دی زه به یو اعتراض پیش کوم تی صفایي کوه تی اعتراض پیش کوه زه صفایي کوم ته په 10 منټه باندې خپل ځان مه تاخ کوه بیا وایي ته باندې د مدعي تعریفات 4 ونه صحیح راځي ځکه چې مدعي هغه چا ته ویل کېږي چې هغه د ظاهر خلاف کوي تاسو جسدي مثالي یو امر زاهد دی تاسو ثابتوئ یا هغه چې هغه اذا ترک ترکه چې تاسو جسدي مثالي پرېږدئ نو موږ به تاسو مثال په طور په تاسو باندې زموږ الزام نشته دا خبره کې ما ته غوږ کېده ما ته غوږ کېده نو بیا وایي دا نو صاحب زه راته دی ما چې په دې مسله کې به زه ستا ته وښیم مفتي صاحب که ته واقعي په حیات النبي بحث کې زه راته نن کتابونه ښیم ستا د مشر دا زما سره برصغیر کې متجددین دي په دې باندې ستا پیرې طریقت چې کوم شي ته تا خو د اوسه پورې چې د مناظرو په نوم باندې د خلکو نه روټۍ راغونډولې اوس د دې سړي په نوم باندې چې ځان سره د خلیفه لیکې دی لیکي دی وایي چې د حیات د ده سړي په لیکلو سره اتفاق کوي شیخ ادریس د ده په لیکلو اتفاق کوو د ده لیکل واوره ښه په دغه دی وایي ته وایې چې دغه چې دی اختلاف جوړ شو قاری طیب صاحب سے اتفاق راغلی دی وکړه خیل المدارس کی سالانہ جلسہ پر حضرت شاہ صاحب کو مدعو کیا گیا حضرت شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں حیاتی دنیاوی کا انکار کیا اور اس کی تردید کی جس کی بنا پر مولانا محمد علی جلندری اور حضرت شاہ صاحب کے درمیان اس مسئلے میں تلخ کلامی ہوئے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں حیاتی دنیاوی کے قائل نہیں ہوں حیاتی دنیاوی کے قائل نہیں ہوں جبکہ مولانا خیر محمد جلندری اور مولانا محمد علی جلندری صاحب فرماتے تھے کہ حیاتی دنیاوی کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا یہی عقیدہ تھا حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت نانوتوی کا یہ تفرد ہے اس لیے وہ اپنی اس عقیدے کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتی لہٰذا دوسرے اکابر علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے النبی کے بارے میں ہے
وہ حیات برزخی کے، اس لیے میں حیات برزخی کے قائل ہوں. اور جلندری صاحب نے کہا کہ نہیں حیات دنیاوی کے قائل ہو جاؤ جس طرح نانوتوی صاحب قائل ہے. نصیبت حیات دنیاوی او په برزخی جګړه په دغه سټیج جوړه شوه. زما مشر وی وای زه حیات منم حیات برزخی چې څنګه نور علما دیوبند مني، ستا مشر وته وی دسی عمر چې څنګه قاسم نانوتوی مني، کته نن وی چې د قاسم نانوتوی هغه حیات منم د باقی علما دیوبند هغه غلط تیزر سره مخ کې مناظره چیرم. هو کته وی چې د قاسم نانوتوی تفرد ده، دا تپرد ده. نو سیره بیا په دې باندې ځان پوښتنه چې تا خپل نظریه پر خو دې مناظره به شي کو اول به زما سره په دې تنقید د مناظره کې بیا و چې جسدی مثالی زمانم درکته ما تسکین صدور دا دغه رحمت کائناتو وی جسدی دغه تمنی دا جسدی مثالی تمنی لہذا هغه تبل پیغمبر ته وکیدا و جسدی مثالی تمنی هغه بل پیغمبر منی. دا ستا د مشر کتاب ده دی وی پیغمبر ما راغه بین النوم والیقظه، پیغمبر نو دوم او نه یخم پیغمبر راغه چې نو دی او نه یخدا به شي د بنی اسرائیل غواوه نو دو نه یخو پیغمبر راغه او نو دوم او نه یخو. ما دی وی چې ستا کتاب انبیاء ته پیش کوم، نو چې سبا ستا کتاب انبیاء ته پیش کوم د دې کتاب ستاسو په نسبت باندې دا کتاب د بخاری نو چت کتاب ده، دا کتاب ستاسو په نسبت د مسلم نو چت کتاب ده، ځکه دا ستاسو په نسبت باندې ټول پیغمبران د تصدیق کړي. په دې کې لیکلي دي و چې د انبیاء جسدی مثالی چې دا په شریعت کې معتبر ده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور کے بغیر بھی کبھی کبھی دوسرا جگہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وجودی مثالی کو سمجھا جائے. داستا مشروع ټول پیغمبرانو دستخط کړي او دې وی پدې کې جسدی مثالی ده سیبن استا پرځمان دا ستا اجماعي عقیده چې ستا پرځمان ونعوذ بالله پیغمبرانو تصدیق کړي هغه د ختم نبوت منکر کړل. کم طرف ته لاړې جسدی مثالی زما کې د کساده مشر پدې مشر بدی نظر ولګي مخه ته بزي بیا وی چې قارطوی سی و چې تعلق باندې چې هغه کم قول کړو په هغه اتفاق وکړه. قارطوی سی بولی بل طرف ته اهل سنت دی په فیصله کې دادی تو خو ته گمراه وې استاد مشر حیات النبی کو تو وی حیات النبی منکر کافر ده منکر حیات الانبیاء کافرون لانه ثبتت بالاجماع والتواتر وكل شيء يثبت بالاجماع والتواتر فمنكره کافرون. دا استاد مشر لیکل راغتو حیات الانبیاء 5 نمبر جلد کی صفحه نمبر 318 328 او دارنګ 518 وګوره. په دې باندې لہذا د خپل دغه ما سره مداخله مخې ته بدیحانو پرې د مفتی صاحب لس منټ ټایم نشته ما سره به یو تنقیح کې یو تنقیح چې کله مسله اتفاقی شو بیا به بيزو مخې ته هو کده سي نه خلاف ورزي کې ستا مشر لیکلی دی چې داوا پیش کړه کومه ماسی ته د الیاس ګومن باندې تو په دغه باندې ځان حسابه اغه لیکلی دی مناظره کیسے کرے. په دې کې لیکلی دی چې کله مدعی داوا پیش کی مدعی با تنقیحات په داوا کوي د هغه پورې به مدعی د دلایل نه منی کوي چې ته به دلایل نه وي چې د کوم ورته تنقیحات نشي. دا ستا مشر لیکلی دي نو ما سره به داوا باندې تنقیح وکړي دلایل به دې زمانه بدل باندې شي ته دنیوي امر زائد ثابت ہے په برزخ کې دنیوي ژوند ثابت ہے او د ژوند د لوازماتو نه ثابت ہے. مفتی محمود وی هغه افعال کوي چې کوم په دنیا کې کول داغې نه پاتم سره کوي ونعوذ بالله روټي خوري ونعوذ بالله د دنیا چې کوم لوازمات هغه کوي تمام لوازمات کی تمام لوازمات امر زائد ثابت ہے. بیا وی دی منکر اهل سنت والجماعت نه خارج دی. مفتی سي دی منکر اهل سنت والجماعت نه خارج دی او کنه د دین نه خارج دی. دا د ضرورت دین نه ده، ضرورت اسلام نه ده. ته خو د ضرورت دین نه ده غنې ستاسو په کتابونو کې ضرورت دین نه ده. تی څنګه وایي د جماعت نه خارج دی؟ بیا وی چیرې مولانا وحید الله د چې دغه په تعین باندې ترغلی ته د مفتی سي د حکیم مودودی په تعین نغلی دغه سره ما موضوع چیرې هغه د نبی د ضرورت نشته ما سره هم بس ما کوا چې په ما هو جواب وکړه په هو جواب نه پوښي چې ستا جواب هغه زمونږ جواب دی پوښي دا خبره یاد کا دی وی مفتی صاحب وایي چې په مر کې مفتی صاحب وکړه راي دی وی چې په مر کې اختلاف نشته ما ته وکړه ستا د مشر وی ضرب المهند والا دی وی اختلاف پس کې دی اختلاف خو په دیګو کې انفکاک روح عن البدن او دارنګ و انو انفکاک چې روح وتله او کنه دی وتله په دې کې اختلاف ته څه څنګه په مر کې اختلاف نشته او دا نه کنه ها د لیکلي دي متفق حیات میں نہیں اختلاف کی زیادہ پر حیات میں نہیں ہے صحیح ہے وکیل الجواب صحیح. دوسرا مولانا صاحب کا ہے حیات انبیاء السلام فی قبور کا مسئلہ تقریباً تمام علماء و فقہاء کی نزدیک متفق علیہ. زیادہ وکیل اختلاف حیات میں نہیں ہے صحیح اختلاف حیات میں نہیں ہے. اختلاف پس کہ انفکاک روح عن البدن و عدم انفکاک په وتلو د روح کې
فنوۃ الدروح کی اختلاف ہے پوچھے بعض محققین عدم کی قائل ہے جس پر انہوں نے دلیل قائم کی پوچھے دستا دا مشر کتاب دے لگ صبروں کا و دغه کې اختلاف ته ځان لګورا اوس خبر دادا چې زما ستا سره ته وی چې زما دا قاعده ستا په کور کې پرته ده په دې باندې تا اتفاق شته توجه غواړم ما ته وګوره زما خبره دا سرفراز خان صفدر دی چې ته د چې دی وایي چې په دې باندې زما د 50 مشرانو تقریرات دي او د باندې دسخطونه دي دا منی زما سره دا عقیده دا خبره ساته باقی زما ستا سره اختلاف کته زما سره په حیات النبی زه ما کتاب ته معنی په مسله سمول اموات کې تاسو د پوره امت تکفیر کوئ په مسله د سمول اموات تاسو پوره امت تکفیر کوئ د دې جواب راکا په دې کې تاسو پیر په حیات النبی باندې ستا مناظرې شوي کته خلاف ورزي کې یو اعتراض کوم په حیات النبی کې مال به یو په جواب راکې ته په دې مسله کې د دیوبندیانو طرف راغلی د شیعاګانو طرف راغلی که د بریلیانو طرف راغلی چې د کم تعین دی وکړو د هغې به ځان ثابتې هغو ته به کافر نه وي دا یو خبره ساته دا ولیکه دیوبندیانو طرف راغلی او بل د مناظره په اردو په کار وه ځکه چې ته د اردو والا ځان ښایي په پښتو کې خو د خلکو حشر لیدلی دی چې په اردو کې دله ویني په اردو کې دله ویني پوه شوې دا خبر صاحب دا خبره یاد ساته او دوباره چې دی که نه دا یو زما خبره باندې ښه ځان پوه کړه چې ګوره زه د ټیم مخې ته پرېږدم نو یو تنقیق کوم د چا طرفه ناسي جواب راکړو دغې خلکو طرفه ناسي چې دا ولیکلی شي چا طرفه ناسي دویمه خبره دا ده چې ته چې په حیات النبي زما سره مناظره کې په حیات النبي مناظره کې تا چې مخکې مناظرې کړي په هغې ستا زړه نه دی مطمئن چې ما بېللې ده که تا بېللې نو ته خو باسې ما سره په سمه علامات باندې مناظره نه کوم په هغې وشي ده زه ته په حکم د سمه علامات کوم چې تاسو په دې کې د ټول امت تکفیر کوئ په ټول امت تکفیر کوئ په دې باندې ما سره راشه جسدي مثالي خیر د هغه بدل ته بیا زه پیش کړم چې هغه ما نه دی هغه د ټول لیکلی زه یم د رحمت کائنات ولا ستاسو په د پیغمبرانو کتاب دی ستاسو په هغه جسدي مثالي قول کړی دی